اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مشکات المصابیح د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو یو مجموعه ده. د دې کتاب نمخ کې ائمه د حدیث مهنتونه کړو، احادیث د رسول الله راجمع کړو. امام بخاری په خپل کتابونو کې، امام مسلم په خپل کتابونو کې، دارنګه ترمذی او ابو داود او نور ائمه مهنت کړو، احادیث راجمع کړو. صاحب د مصابیح راول کېدو او د هغه مختلفو کتابونو نه احادیث راواخسته، یو مجموعه ته تیار کړه مصابیح السنه په نوم باندې. بیا چې هغه احادیث ذکر کړو بغیر د سند او بغیر د حوالې نه، نور پسې بل مولارانه او هغه پاره کې تشریح وکړه، تفصیل وکړو، زیادت وکړو، د احادیث سره راوي ذکر کړو، د کتاب حواله ورکړه، سند ور سره ذکر کړو. نو دا غینه جوړ شو مشکات المصابیح. څه احادیث هم پکې سیوا کړو، سندونه ورلا برابر کړو، متنونه ورلا برابر کړو. په امت کې یو بهترین کتاب وګرځیدو. تقریبا په دې زمانه کې یو داسې مدرسه بنی چې هغه کې مشکات نه پڑھاوي. د هر مذهب والا د دې د احادیثو نه فائدہ اخلي، نارینه وای او زنانه وای. دې د بناتو په مدرسو کې پڑھاويږي او د بنینو په مدرسو کې. ملمانه علما راغلي دي، تفصیلی بیانونه باندې کوي. زبا مختصر ورته کې د یو حدیث تشریح کوم او هغه په ساده الفاظو کې چې تاسو خلک په باندې ټول پوه شئ. صاحب د مشکات تاسو خبرې ډېرې مکوئ، کوم شي مختلف بابونه کې اوس مختلف احادیث راجمع کړو. پاره کې مختلف احکام او عقاید ذکر شو. په دې اخیره کې یو دو حدیث راوړو. یو د دې نمخ کې د ابن عباس رضی الله عنه او دا اخیری حدیث د بحث ابن حکیم روایت. د دې نه چې کوم مخکې حدیث دی، په دې کې صاحب د مشکات خپل عاجزي ذکر کړه چې ما په ډېر غټ کتاب ولیکلو، ډېر وخت په ولګېدو، د رسول الله مبارک احادیث مې راجمع کړو. خو ممکنه ده چې په دې کې زمانه څه غلطي شوې وي. نو د رسول الله احادیث ذکر کړو چې الله رب العزت زما امت ته خطا او نسیان معاف کړي. نو مطلب دا شو چې په دې کې د قصد ما کوم غلطي نه ده کړې، چې قصدن عمدن مې د نبی له سلام حدیث ګډ ور ذکر کړي، یا مې د یو سند سره بل متن لګولې، د بل متن سره مې بل سند لګولې، قصدن مې داسې نه دی کړی. خو که چېرته په سهو سره شوي، په غلطۍ سره شوي، نو چونکې دې امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې هغه سهو خطا چې د نو معاف ده، نو صاحب د مشکات په دقه نسبت باندې حدیث راوړو چې الله رب العزت به زما هغه غلطي او کوتاهي معاف. اخیری حدیث راوړو مقصد یې دا دی چې دې امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت د کلام په تشریح کې بهتر امت دی، بلکې بهتر امت ورته الله ویلي او رسول الله مبارک تشریح کړی دا. کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو بهترین امت وای، بهترین امت یې او د خلکو د فائدې د پاره را پیدا کړی شوی، را وستلی شي. ځان بل کوئی کې د حدیث معنا درته کوم. دا امت د کم وخت نه بهتر دی؟
اولی بہتر دے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ امت پا ازل کی دا اللہ رب العزت دا علم مطابق دا بہتر امت اگر چی پیدا شوی رسول وہ فیصلہ دا خیریتی دا ازل نشوی دا اللہ رب العزت پا علم کی دا انسان دا پیدائش نا مخ کی چکل اللہ رب العزت فیصلہ کا ولد انسان پا بارکی او داغیب تفصیلات کی لکل پر لوح محفوظ کی با اقا وقت اللہ رب العزت داری کلی دی چی آخری امت دا بہتر امت کوئی شوی بیوان نو امت دا پیدا کی دو نمخ کی بہتر گرزاولی شوی یا کنتم کانا پا مانا دا سوارا سر دی نو بیما مطلب داشی سرتم خیر امتن چی تاسو بہتر امت اگر زیدلی مقصد بداوی چی دا پخوان تاسو بہتر نوی خو بلکہ اللہ رب العزت تاسو تا یو کار حوالہ کرو یو ڈیوٹی در تا حوالہ کرا او تاسو با آغا کار کوئی آغا ڈیوٹی بسر ترسوی نو پا دغا وجہ تاسو بہتر امت کرزی دلی سی ڈیوٹی اور تسا حوالہ کرا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر چتا سو بدوا کارا کوي امر بکوي خلقو ته پنیکو سره او من کوي بخلقو لره د بکو په دې تشریح باندې ځان کوي یو مقصد خو ادا دی چې امت چې دی نو دا مجاهد امت دی الله رب العزت ورته پیغمبر ورکړی مجاهد پیغمبر نو دا امت بزی د کوپارو په سټولو کې به پوری اچي او راولی بے اسلام کی بے داخلی کنر رات اسلام تا دا زب بے ورلا پریکی کتور بے ورلا ہوئی دا رسول اللہ تا دقا طریقہ وا دا صحابہ دقا طریقہ وا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دقا معنی کرو چتا سو بہتر امت استے او داخلک با زنزیرونو کی راکا گئی او اسلام تا بے راولی و اسلام کی بے داخل ہوئی او کسوک نرات نو سر بطنے کٹ کوئی ورمیک باور لما کوئی نو نبی علیہ السلام بچے میں علاقے دردو دے جہاد دا پارا صحابہ بے لگل دے جہاد دا پارا اولنے حکم بوداو چخل کو تبیویل تاسو لا الہ الا اللہ کلمو وائی بس تاسو محفوظ است کہ قوم با کلمہ قبول کرا نبی بے ورسر جنت او سبے ورطا نبی کہ کلمہ بے قبول نکڑا نو دویم حکم ورطداو چی کلمہ نقبل ہوئی نو بیدا سے ہو گئی چی جزیہ ورکوئی زلیلہ او ٹک سربانی جون تیرا ہوئی او دخپل جون تیرا ولو با ٹکس ورکوئی کہ چیوے زیو کال کو دنیا کی نور جون تیرا ول وارن مداغی دا پارا بتا دا مسلمان سارا انٹرے کے پلی روپای باور کی نو تا دا بیو کالا پوری جون نور ملاوش بے جبل کال جون تیرے بے من ٹکس ور کی روپئی باور کے نو تا تا بیو کال جون ملاوش اسلام خدا کا دیکھا اس من پہ جبل طرف بانی اٹھا پاتی شوی من کافر تو روپئی ورکو تو دید بارا چی جون تیر کو دنیا کی حالان کہ اسلام خدا ہوئی چی کافر کو مسلمان تو روپئی ورکی نو جون بتے رہی کو دنیا او کدی یو خبری تو غاڑا لگ دی نو بے بیت نصر کو تو رہا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائی صحابہ تا چکل بینے گل علی رضی اللہ عنہ تا پیو موقع باندے ہوئی کہ اللہ رب العزت سکا پلاس باندی اسلی تا ہدایت ہو کہ دے ایمان راولی نو دا بہتر دستا دا پارا دا دینا چتا او یو خان یا سر اسور دا اللہ رب العزت پلار کے سر آئے نو دا مسلمان کار بدائی چی دے با پا کافرانو باندی ایمان راولی کلب پا زبردستی کی کلب اور سر نرمی کی وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ مطلب دارے چتا بسو کفر تا نپریدی شرک تبے نپریدی او حرام کارونو تبے نپریدی کدا زنا کئی کہ جواری کئی کہ شراب کی کہ قتلون کئی کہ فساد کئی کہ زمہ کئی کہ ندی تبے تاسو پریدی نا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کوئی شوئی بے باز نہیں اس چی امت کے داتا رقراوان ہے چی امر بالمعروف او نہی عن المنکر کی ندا بخیر امت کی
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویلے خلقو اللہ رب العزت فرمائی چه تاسو بہتر امت استے نو دا خطاب اولنو خلقو تا دے صحابہ کرام تا اور رستونی با پدی کی شاملی کی علا چه کل دید اللہ رب العزت دا مرضی مطابق عمل ہوکی چه تأمرون بالمعروف او تنہون عن المنکر دا عمر رضی اللہ عنہ دا دے قول مقصد دا شو چه دا امت اولنی حصہ اگا خیر دا بہر صورت صحابہ کرام خیر امت او رستنی حصہ نو رستنی حصہ با علا خیر گرزی بہتر با گرزی چه کل دے امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی ناس بدے باندے کوئی شوئی امت پر دو قسم باندے دے یو تو امت اجابت ویلے کی یو تو امت دعوت ویلے کی امت اجابت ما ہوتائی چاچے کلمہ ویلے مسلمان شوی دتا امت اجابت ویلے کی او چاچے کلمہ نہیں ویلی لا غیر مسلمی نو دتا امت دعوت ویلے کی نو دی مقصد داشو چی دا یو ڈالا دا امت دا پا دی وجہ باندے بہتر دا چی دی پا دا بلا ڈالا دا امت دی خیریت کی دزان سارا شاملی عام مسلمانان تاسو کوي دی علماء له د خپل کار خپل ورکړې مزه ورکړې د تاسو ته بار بار وای چې خپل نشي نو کم از کم بچو راولې کوي دا کار ورته خط کوي تبلیغ کې څو پلان شي د سرور میاشتو ناراشي نو به د خلکو ته یوزي زموږ یو گاونډي وفات شوی الله دې درجات عالیه نصیب کړي چراله نو میڅم د دې دکړي په یو دو دریس پینګیرو ته پلاني او تاسو ته ملوځي هغه د څنګه په مطلب کې خپل جمعه کوم څنګه دی اوس ته ولا د گاوند نه راغلي موږ دې ځنه هغه مقصد دا چې تبلیغ نو خوان دی ورکړي نو دا امتی اجابت چې کوم دی مسلمان دی په دې خپل مسلمانۍ باندې مطمئنی دی په کې خوشاله نو کافر به ورته راولي که زور یو که په ویږي په دې باندې په چې مسلمان په خپل مسلمانۍ باندې ځان له مطمئن نه بل ورته سره چې مسلمان باندې مون بوجي روزه په بوجي ګیره په بوجي مولا ورته بوج ښکاری مدرسه ورته بوج ښکاری نه هغه بل څوک اسلام تراولي کلام نه نو دیو په خپل مسلمانۍ په خپل مطمئنی نو به نور خلق راولي او په اسلام کې به داخلي خیر امتن یو دوټه کې پکې نور راغلی انتم تتمون 70 امتا چې تاسو به اویا امت پورا کوي مختصر ختمون ځکه علما ناس ته بیانونه وکړي به ټیم ډیر زیاتېږي تاسو به اویا امتونه پورا کوي نو مطلب دا دی چې تاسو نمخ کې اویا امت تیر یو کم اویا امت تیر شوي دي نو تاسو به اویا څه پورا کوي څنګه یو کم اویا تیر شوي که پیغمبران وشماري نو د یو حدیث مطابق 1,24,000 پیغمبران تیر شوي په دنیا کې نو د رسول الله نه علاوه نو 23,999 واقعه مثال بتاو په حدیث کې خاص مقدار مقصود نه دی نو چې دا دومره پیغمبران تیر شوي دي نو دا امتونه هم 1,24,000 تیر شوي نو او یا ورته څنګه ویلي نو تبو وی چې سیوا ټیک ته چې پیغمبران په دنیا کې ډیر تیر شوي دي خو ځینې پیغمبران به امت تیر شوي دي به امتا نبی علیہ السلام فرمایي ما الله رب العزت کو خوستل یو پیغمبر بر اروانو د سره به څوک نه یو پیغمبر بر اروانو د سره به یو کس یا به ور سره دوه کسانو بیا چې ما وکتل د دې طرف نه یو ګډ مخلوق را روانو د دې بل طرف نه را روانو ما دې ډکی وی چې دا زما امتی نو به ما ته ویل چې دا موسی علیہ السلام او دا امت دی او ته دا څوګورا نو چې ما وکتل د اسمان د اطرافي بن کړیو د هر طرف نه دا څه ډل را روانو وای ما ته ویل چې دا ستاونه نو مقصد دا چې پیغمبران ډیر تیر شوي دي امتونه کم تیر شوي ځکه پیغمبرانو سره خلکو ایمان راوړی نه دی نو دا امت اجابت پیدا شوی بالکل نه دی
نو صحیح شولا یا داسې وایا دویم جواب چې 70 مقصد دا دی چې پیغمبران خو ډیر تیر شوي خو چې کوم پیغمبرانو خپل مستقل شریعت ورکړی شوی نو هغه یو کم او یا تیر شوي دي او دا به او یایم شي او نور پیغمبران چې کوم په دې منځ کې راغلي نو د هغې شریعتونه په خپل منځ کې متفق مثلا په یو علاقه کې به په بني اسرائیلو کې په یو وخت کې 200-300 پیغمبران خو ټول به په یو شریعت باندې بس په یو تورات باندې به عمل کو باس اصول یو فروع به یو او بعضی پیغمبران الله داسې راولېږل لکه د موسی علیه السلام نه پس عیسی علیه السلام راغلی چې اصول د عیسی علیه السلام سره موافق خو فروع کې ورسره اختلاف نو داغه په دین کې داغه په شریعت کې فروع یو شان ته په دې کې بل شان ته نو هغه پیغمبران یادې چې کوم ته مستقل شریعتونه ورکړل شوی نو هغه یو کوم یا تیر شوی دی دا امت او یایم او کدرین جواب تاسو کوي د دې ټولو نه آسان چې دا 70 عدد عربو کې دا یو څو لغت داسې دي عدد چې دا د خاص مقدار د پاره نه ذکر کیږي 70 ذکر کئی 70 ذکر کئی 700 ذکر کئی 70,000 وغیرہ قرآن پاک کم ذکر شوی احادیث کم ذکر شوی په محاورہ دا عربو کی دا او او یا او سو او زرا دا چی ذکر کی گی نو دا محض تکثیر دا پاروی دا لیروالی دا پارا من خلق کوئی کنا ایرکا چرتوی یرا زمان کو بشل زرا کارو ندی چو کوئی زمان کو اتیا کارا دی چو کوئی زمان سل کارا دی نو ناتیائی نسلی چرته یو دو درې کار دی خو مقصود دی دای د شلو د دې اتیاو نه چې ډېر کارونه دي نو دلته چې دا کم 70 راغله د دې نه خاص عدد مراد نه دی چې اویا مطلب دا دی چې تاسو نه مخکې ډېر امتونه تیر شوي دي او تاسو بالکل په آخر کې راغلي یاست بس دریم ټکی پکې سره چې تاسو په دې مخکینو امتونو کې الله رب العزت د ټولو نه ډېر بهتر است او عزتمند است الله رب العزت تاسو اکرام وکړي یا لکه ولی ډېر عزتمند دي ولی اکرام او عزت ډېر دی په دې وجه باندې سوچ کوئ چې الله رب العزت دې امت ته بهتر پیغمبر ورکړي امت ولی د نور امتونو نه غوره دي ځکه پیغمبر یې غوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت په تر هغه وخت پورې په ټولو انبیو باندې حرام تر څو پورې چې زور غلې چې نبی علیہ السلام د جنت دروازه کولاو کړی نه یو نبی جنت ته نشته او په ټولو امتونو به حرام تر څو پورې چې زما امت ورغلې نه نبی علیہ السلام فرمایي نو بهتر دی پیغمبر یې بهتر دی دیم کتاب ورته الله رب العزت ورکړی قران عظیم شان نو کتاب هم د ټولو کتابونو نه څه دی لکه بهتر دی دریم کار ورته الله رب العزت داسې حواله کړی چې هغه به مخکې پیغمبرانو کا اوسې امت کې چې هغې ته ویلی کېږي امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې درې وجو نه دې امت ته څه ویلی شوی دی بهتر امت ویلی شوی الله رب العزت ته ډېر عزتمند دي اوس په اسانه سره معنا ته ګورئ وعن بهز بن حکیم عن ابيه عن جده دا بهز بن حکیم د خپل پلار نه چې حکیم دی د ده نه روایت نقل کوي عن جده دا هی ضمیر د بهز ته راجع کوي چې د ده نیکه ده حکیم پلار انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله مبارک نه اوریدلی دي یقول فی قوله تعالی چې رسول الله مبارک د الله د دې قول په تشریح کې فرمایلی دي د دې قول پس کې په تشریح کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس الله ورته فرمایي زتا ته قران نازلو په تشریح خلق ته تکه نو د دې کنتم خیر امه تشریح رسول الله مبارک کړی دا قال فرمایلی دي انتم تتمون 70 امه تاسو به پورا کوي او یو امتون لرا مطلب تاسو نمخ کې به یو کوم یا تیر شوی انتم خیرها چې تاسو د دې ټولو بهتر استئ واکرمها او د ټول عزتمن نستی علی الله تعالی رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صدق الله وصدق رسوله النبی